أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشک اللہ بداخل کی هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال کوي جنات تجری من تحتها الانهار جنت تا والذین کفروا او هغه کسان چې کافران شوي دي یتمتعون د خپل دنیایي ژوند نه د فایده والي ويأكلون كما تأكل الأنعام او خوراک دی او کی پشان د زناورو والنار مسوى لهم ورد دی زیدی وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك او حضور سمر ډیر هلاک کړي دي مونږه اهل زمانہ چې ستا د کلی د خلکو نه طاقت سیواو التي اخرجتك هغه چې تی اوسته چې مکه ده اهلکناهم هغه ټول اقوام مونږه هلاک کړي دي فلا ناصر لهم بیا د هلاکت په وخت کې به هیڅوک مددگار نه وو اپمن کان علی بینة من ربه یہ هغه څوک چې هغه سره ښکاره دلیل د الله د طرف نه کمن زین له سوء عمله پشان د هغه چا کیدی شي چې ګننګاري واتبعوا اهواءهم او د خپل خواهشاتو تابع شوي مثل الجنة التي اعد المتقون مثال د هغه جنت چې د فرزګارانو سره واده کیږي فيها انهار من ماء غير آسن پاغي کی با نهرونه د اوبو چې هغه به خرابېږي نه وانهار من لبن لم يتغير طعمه او نهرونه به د پیو چې خوند به نه بدلیږي وانهار من خمر لذة للشاربين او نهرونه به د شرابو چې مزه به ورکوي څکونکو له وانهار من عسل مصفى او نهرونه به د شاتو صفا ولهم فيها من كل الثمرات او پدې کې به هر قسمه میوي ومغفرة او د دین لویه بخنه به من ربهم در رب خپل کمن هو خالد فی النار نو د دې جنت مثال پشان د هغه چا کیدی شي چې ورته تلی وسقوا ماء حمیما او ګرمې اوبه پس کولی شي فقطع امعاءهم چې کلمې ولا کټ کوي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو د هغه څوک چې د هغه دوست الله شي هغه څوک چې د هغه مددگار الله شي هغه څوک چې د هغه تعلق د الله سره شي نه به کوم خوځي ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار دا جی دا دویم نمبر رکو د سوره محمد اغیب الله جنت ته داخلي څوک به داخلي هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی خو ایمان سره نیک عمل هم کوي او داسې جنت ته به داخلي چې به د همیشواري والذین کفروا او کم کسان چې کافران شوي چې د دې اپوزیټي متضاد کسان دي یتمتعون ناغیر د دنیا د زندګۍ نه فایده وایي الله فاکوي ويأكلون كما تأكل الانعام اغه د خوراکو کې لکه څنګه چې زناور خوري اوس دې ځکه یو خپل نقطه را چې هغه تفسیر مدارک امام نصفی سے لیکلی دا وی الله پاک وی چې اغه خوراکو کې پشان د زناورو نو زناور هو حلال حرام نه پیژني کنه الله وی په دنیا کې چې سکه نه غدیږي که حلال خوري که حرام خوري که سود خوري که رشوت خوري که غاڼي خوري بس او دی خوري زکه چې په آخرت کې سشته نه دا د زناورو مثال وسره زکه ورکو بل دې کې یو ډېر مزیدار خپل نقطه چې کم دی هغه په بیان القرآن کې اشرف علی تانوی صاحب لیکلی دا هغه وی د دې نه مقصد د ولاړې خوراک دی چې خلک وی مغرب چې کم دی په مغرب کې وی اعلی تعلیم حاصلېږي نو مونږ دلته کې خپل کشران مغرب ته ولیږو چې اعلی تعلیم حاصل کړي او مغرب کې تعلیم وی خلک هلته کې څنګه تعلیم کیږي هلته کې خوراک په ولاړې کیږي او څاروي چې کله خوراک کوي نو چې ناستي نو ملاستي پاسي وته نه هلته د مغرب په تعلیم کې موږ د هغې څه ښیي د زناورو تعلیم راله راکوي هلته کې چې کوم دی نو زناور چې کوم دی هغې چې خپل حاجتونه پوره کوي یعنی ایک کوي یا دو کوي نو ودرېږي دلته کې موږ ته هغه طریقې وښولې چې کوم د ولاړې طریقې دي هغه د مغرب نه موږ ته راغلي هغې په ولاړه باندې هر څه کوي یعنی هلته کې د زناورو تعلیم زده کېږي په هغې موږ خوشحاله یو
هلته کې کپړې هغې رو 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 لنډۍ 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 وباسي دی او د زناورم کپړې نشته. موږ په هغې باندې خوشحاله یو، موږ وایي دا د مغرب تعلیم دی، دا ایډوانس خلک دی، حالانکې هغه د زناورو تعلیم دی. نو الله پاک وایي ودي کې د زناورو پېښې په دنیا کې چې څه کوي نه هغه دې وکړي، ځکه چې په آخرت کې د دې دپاره ځای نشته. والنار مثوی لهم، د دې ځای اور دی. وکأین من قریة هي اشد قوة من قریتک التي اخرجتک. حضور څومره ډېر اهل زمانه تیر شوي دي چې د هغې طاقت ډېر سیوا و د هغه خلکو نه چې تی وویستې. د دې مکې والو نه الله پاک وایي معشاره یو په لس سیوا و، په طاقت کې سیوا و، په قوت کې سیوا و، په افرادي، یعنی موږ چې دلته کې هغه کوډو چاته وایو هغه چې یو نیم لیشي، زموږ د کلي کې چاته شته چې یو نیم لیشي، د هغې یو نیم لیش به څومره باډي وه؟ د هغې د یو نیم لیش باډي به 100 ګزه وه، 100 فوټه به باډي وه، او 3 فوټه چې دی نه هغه یو ګز دی، نو څو ګزه شو چې کوم به په هغې کې وړوکي وهي پورې به هغې خاندل، نو هغه به 100 فوټه دنګ او هغه به 4 فوټه پلنو، زمونږ په دې ور به نشتلی. الله وایي داسې خلک وو او ما ورسره څه وکړو؟ اهلکناهم، ما هلاک کړو. نو حضور دا ته چې دا هغه وخت کې دا آیات نازل شوی دی، ما تاسو ته ویلي په دې کې یو آیات داسې دی چې هغه مکي دی، نور مدني دي. نو دا هغه مکي آیات دی چې الله وایي دا هغه وخت کې نازل شي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شا مکې ته کته، هغې په هجرت مجبوره کړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر څه پرېښود وته، ابوبکر صدیق ورسره و، مکې ته به یې شاته کته او د سترګو نه به یې اوښکې تلې، او بیا یې مکې په دنیا کې ستا نه غوره ښار ما ته بل نشته، خو ستا اوسېدونکي مې نه پرېږدم. الله پاک دا آیات را نازل کړي، دا پکې مکي آیات دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه کېږه ما. وکأی من قریة هي اشد قوة من قریتک التي اخرجتک. څومره ډېر هلاک کړي دي ما کلي چې ستا د دې کلي د خلکو نه ډېر زیات طاقت و، فلا ناصر لهم، هېڅوک یې مددګار نه. یعنې مقصد څه دی؟ پیغمبر علیهم الصلاة وسلام د اوس نه جهاد ته تیاري وکړه، بس دوی ستا په لاس باندې ختمومه. دا د خوشخبرۍ هغه آیات و. افمن کان علی بینة من ربه، ای هغه څوک چې هغه سره ښکاره ثبوت وي د الله د طرف نه چې هغه دا پیغمبر دی. کمن زین له سوء عمله، نو هغه د هغه چا په شان کېدی شي چې د هغه ناکاره عمل چې د دې مکې والا دي چې دوی بت پرست دي. واتبعوا اهواهم، د خپلو خواهشاتو تابع دي، بس سوچ فکر نه کوي، خو چې زړه یې څه مني نو هغه کوي. الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثل الجنة التي اعد المتقون، دا لکه څنګه چې بنده په یو خبره کې را لګیا شي او هغه خبره د پریشانۍ او بل کس ویره که دی دې خبره کې لګیا نو خو دی به اوس چې کوم دی نو دی به ډېر پریشان شي، بلډ پریشر به یې وخېږي، نو خیال وله بدل کړي. الله په خپل پیغمبر له دې ځای کې خیال بدلوي چې هغه ډېر زیات پریشانه دی، د کلي نه وځي. الله پاک ورته وایي پیغمبر علیهم الصلاة وسلام د جنت سوچ او فکر وکړه، د هغه جنت مثال څنګه دی چې پرهیزګارانو سره الله پاک وعده کوي. فیها انهار من ماء غیر آسن. ګوره الله پاک څنګه خبره کوي، دا نه وایي چې یو نیر به وي، نه، انهار نیرونه دی. د دې نه مقصد بېسیاره دي. دا نه موږ وایي 4 قسمه ولی وي، دا 4 قسمه ولی نه دي، دا د دنیا ولی دي. دا 4 قسمه د هغې صرف صفات دي. نو الله پاک وایي انهار جمع د نهر ده، هلته کې به نهري د اوبو غیر آسن چې هغه به بدمزه کېږي نه. څنګه به نه بدمزه کېږي؟ په هغې کې به جاخړي نه، په هغې کې به هغه شینکي نه، هغه کای چې ورته وایي چې خلک پرې خویېږي، هغه به خیرنېږي نه، هغې کې به ګیاګانې نه راخېږي، هغې کې به لحه نه کېږي، د هغې به د صفایي ضرورت نه وي، هغه به هر وخت صفا مزېداري. لکه څنګه چې خلک چې کوم دی نو هغه ورلپول چې کوم هغه تالاب چې کوم په هغه د خوند دپاره په خپلو بنګلو کې جوړوي، هکه شانتې صفا به هر وخت دی. وانهار من لبن لم یتغیر طعمه، او د پیو چې دلته کې ورپسې زمونږ چې کوم دی نو په ذایقې پسې هغه ژبې چې کوم دی نو هغه مونږ به وایي لکه د سترګو غوندې ړندې شوې، او چې د هغې په هغه 2 نمبرۍ باندې زمونږ ګردې خرابې شوې چې پوډر پکې خلک اچوي، او یو میخی او بل ورځ مې یو رپورټ کاته په دې تورو کې د هغه سړي چې کوم دی نو په فارم کې یوه میخه وه
او هغه به د ورځې 3 منه پې خرڅول. زما د ماما غزوی ولته کې نوید نومې دی هغه هلته کې و نو هغې پې چاپوالی و. ما ورته ویلې که دا څنګه چلو دا یو میخه ده خو بلکل یو څه ورته ووایو کرامت به ورته ووایو. ما ته یې وی دا وی پوډرو کرامت و که نه چې نن سبا الله وی هلته کې به دا شي نه. وانهار من لبن لم یتغیر طعمه داسې پی به میلاویږي او نهرونه به یې چې د هغې خوند به نه بدلېږي. زمونږ دا خو چې لږ ساعت پې وړي هغه روان شي ولې هغه پوډر پکې هغه خپل اثر وکړي او الله پاک وي هغه به روانېدو والی نه هر وخت به تر و تازه وي. وانهار من خمر لذة للشاربین او نهرونه به یې د شرابو چې خوند به ورکړي څکونکو لره. دا اوس خو چې کوم دی چې څوک یې څکي نه هغې وایي خوند پکې نه خوند پکې نه بې خوند دی صرف چې کوم دی نشه یې پکې او الله پاک وایي هغې به نشه نه بلکې لا غول فیها الله وایي هغې کې به ولا ینزفون نه به په هغې کې نشه او نه به په هغې کې سردردي بلکې هغه به صفایي. وانهار من غسل مصفا او بل نهر به د شاتو او څنګه شات به صفا به په هغې کې به هغه چتې متې او هغه مچۍ دا څیزونه به پکې نه بلکل صفا سوتره او نه به هغه د چینې نه جوړ شوي یا نه به ورسره خوا کې د چینې چې کوم دی نو هغه دغه ایښي هغه اډیګې غونته کې بلکې هغه به صفایي. نن سبا چې ریسرچ شوی دی نو هغې وی الله په قرآن کې وی چې شات د هر یو بیماری علاج دی او دلته کې چې کوم دی شوګر والا شات وخوري زه په خپله باندې چې لغونته کې اوس کم د دوایۍ کې نو شوګر چې کوم دی نو ډایرکټ 300-350 ته ختلي نو دا څنګه چل دی. قرآن او حدیث خو چې کوم دی نو هغې خبره خو غلطه نشي کېدی نو هغې وي د دې وجه څه ده یو خو دا هغه قدرتي هغه نیچرل څیزونو ته څوک پرېږدي نه بل غټه مچۍ چې ده نو دا بې احتیاطه را دا چې کوم څیزونه خوري نو هغه ګډ ګاډېري هغه شات نه کوي هغې باندې شوګر خېږي او نری مچۍ چې دی چې د هغې شات ډېر زیات کمي هغه چې کوم دی نو بل ځای ته نه ځي هغه اصلي څیز راخکي اصلي رس راخکي نو د هغې چې شوګر والا هغه استعمالي نو شوګر یې په ښکته راځي په بره باندې نه ځي. نه الله وایي هلته به داسې شات وي بلکل صفا سوتره وي د هر قسمه نقصان نه. ولهم فیها من کل الثمرات او بل ثمرات او دې لپاره په جنت کې هر قسمه میوه او میوه ویلی شي د فایدې سیسته چې کوم دی له فایده ورکړي ابو موجودي بلکې په دې کې یو ډېره ښکلې خبره چې کوم دی نو هغه محمود الوسی صاحب کړې ده په خپل تفسیر کې او ابوبکر جساس هم چې کوم دی نو احکام القرآن کې کړې ده هغه وایي د دې نه مقصد هغه خشکه میوه ده ډرای فروټ چې ورته ویلی شي ځکه چې کوم یو څیز هغه ته وچ کړي نو په هغې کې خوندونه ډېر راجمع شي لکه چیم چې ته سړه کړې نو په هغې کې هغه هر یو خوند جدا جدا شي چې ګرمې صرف شونډې سوځوي نو دلته نو وي د دې نه مقصد چې کوم دی نو هغه اوچه میوه ده دا کاجو او دا چې کوم دی نو دغه پستې بادام وغیره چې نن سبا زموږ د اغوستو نه دي هلته به الله وي دا فری. ومغفرة من ربهم بل د دې له ټولو د پاسه د الله پاک د طرف نه به بخښنې الله پاک به رضا یي الله وایي زه به درنه رضا یم او زه به تاسو رضا کوم داسې یو حالت به په جنت کې کمن هو خالد فی النار دا دوره انعامات کېدی شي په شان د هغه چا چې هغه اور کې همیشئ وسقوا ماء حمیما او په هغه باندې ګرمې اوبه څکولی شي زه هر ځای کې خلکو ته وایم هغوی وایي ډاکټران وایي چې ګرمې اوبه وڅکئ زه وایم الله پاک وایي دا ګرمې اوبه د دوزخیانو څکاک دی نو ګوره الله پاک وایي وسقوا ماء حمیما په هغې باندې به ګرمې اوبه څکولی شي فقطع امعاءهم چې کلمې به وله کټ کوي داسې یشېدلې اوبه به پسکوي چې کلمې به یې کټ کي او هغه به چې کوم دی نو د لویو اوبولو په ځای باندې ښکته پرېوځي تېنه نو الله پاک وایي د دې کس او دا چې کوم کس په مزو کې دی د دې کس د دې موازنه کېدی نشي کېدی نو الله پاک وایي انسانه چې ته تعالی ما عقل در کړی دی سوچ مې در کړی دی فکر مې در کړی دی نو ته د انعاماتو طلب وکړه د دې کوشش وکړه ځکه چې دا بل څیز خو هم فري میلاویږي که ته کوشش نه کوې نو دغې بل دپاره لاس اخپېوال نه غواړي دوزخ ټولو ته فري دی. بسم الله الرحمن الرحیم